په دنیا کې چې انسان ظلم کوي د خپل وس موافق نو د خپل تربیت ښکاره کوي چې زه دې قبیلې والا سړی یم او دومره ظلم کولی شم، زه دې قبیلې والا سړی یم او دومره ظلم کولی شم. یو جمله ویم محمود غزنوي رحمت الله علیه اعلان وکړ که چا زما ملاقات د حضرت خضر علیه السلام سره وکړ نو مقابله کې جواهرات ورکوم. مالا خضر علیه السلام په کار دی چې ملاقات را سره وکړي، پیغمبر دی. وی محمود غزنوي رحمت الله علیه وی چې چا زما ملاقات د حضرت خضر علیه السلام سره وکړ مقابله کې جواهرات ورکوم. یو انسان ناپاسې چې حضرت ها زما ورسره تعلقات شته، ستا ملاقات ورسره کومه، ستا ملاقات ورسره کوم، نو ډېر خوشحاله شي، ډېر خوشحاله شي. وی څنګه؟ وی حضرت زه به ملاقات هله کوم چې هغه دغلته یو سیند دی د هغې خواله راځي خو 3 میاشتې پس راځي، نو زه ورته هلته ډېره غورځوم، نو چې څنګه راشي نو بس تاله میلاوم، چې څنګه راشي تاله میلاوم. وی حتی تر دې پورې چې که زه هلته ځم نو زما بچي اوږي دي، ماله راشن پکار دی. د جومات دا حال دی قربان، تاسو ټولو ته پته لګېږي. زمونږ ملګرو سره میټینګ کړی د جومات متعلق چې دی کې سولر لګېږي په دا جومات کې، نو ټولو جوماتونو کې سولر شته. واحد د اډې دا جومات ډېر غریب جومات دی، فقیر جومات دی، یتیم جومات دی. او یتیم جومات دا په مقتدیانو زم مقتدیان یتیمان دي، نو جومات یتیم دی. او د ملګرو فیصله کړې ده چې په سولر باندې 10 लाख روپۍ لګي. څونه پې لګي؟ 10 लाख. کېدای شي د اډې بعضې ملګري پکې موجوده وي، نو اعلان بکیږي او چانده به په اډه کې راجمع کیږي. نو که انسان ډیر کمزور دی او غریب دی نو حتی الامکان اخلاص وکړي او کم از کم چې یو انسان د 0 نه کم پیسې وانه چي. یو انسان چې په دا اډه کې څونه افراد دي او دی ټول 0 روپۍ ورکړي، څونه دکانونه دي. رب نه امید کوم چې دا جومات ته سورر لګیږي. ان شاء الله اخلاص پکو، ان شاء الله اخلاص پکو، ان شاء الله که نشي کولی صرف ان شاء الله خو وایي ان شاء الله الله په دا باندې نیکی ورکړي. وای حضرت که زه ستا ملاقات هغه سره کومه، اخیری جمله ویم بس چوټي کوو بیا ځکه دا پکې بند کړه. بعد مقتدیان زموږ داسې دي چې هغه که ماته پکې لګېدلي بیا خفه کېږي، وایي موږ ته نه دي لګېدلی او زموږ د امام ته لګېدلی دی. بند کړه ښه. جزاک الله خیر، الله دې خوشحاله کړي، بابرکت شي. ډېر پکې بیا خفه کېږي. منیجر صاحب اکثر خلک خفه کېږي. وایي هغه حضرت ملاقات ته کوم پیغمبر دل راولم، دلته پیغمبر راولم، خو حضرت زما کور کې راشن پکار دی او خضر علیه السلام د غسین خواله 3 میاشتې پس راځي، نو حضرت ستا ملاقات ورسره کومه خو زه ورته هلته کینم او زما بچو له رزق پکار دی. وایي محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته زه 3 میاشتې ستا بچو له مې راشن ورکړه، توجه غواړم. وایي دی راغی د سیند خوا کې کېناسته، خوا بس بچو ته بې رزق میلاوي، ځکه غریب سړی و رزق ورته نه میلاوي، د یو معاملې ځان له جوړ کړه. حتی تر دې پورې چې 3 میاشتې پس راغی څه چې یاره جي یا راغلی خو زه اوده پاتې شوم، راغلی خو زه اوده پاتې شوم، یا واپس لاړه. په ځان پوه شوی نه وم، عجیبه سوی ډېره شوګیري مې ورته کړې وه، واپس لاړه. څه چل به کړي؟ حضرت بیا ورته 3 میاشتې کېنم، بیا راشن لېږي، بیا راشن لېږي، حتی تر دې پورې چې 3 میاشتې تېرې شو بله بانه نه ورتله. بادشاه ویې ویلی چې خطه لیکم، دی ما سره ټیکان جنګي، دی ما سره ټیکان جنګي، ری ویلی چې الله لیکم. حتی تر دې پورې چې ری وسته. وایي وزیرانو یې حضرت دله سنګینه سزا ورکړه چې دې تا سره ګوتې کوي که نه، سنګینه سزا ورکړه چې د ده سزا د عبرت نشان وګرځېږي چې آینده بیا د بادشاه سره څوک ټوکې نه کوي. موږ د الله سره څونه ټوکې کوو جي؟ د خدای په ذات باندې په دروغو قسمونه خورم که نه جي؟ خورم که نه؟ د الله په نام باندې په دروغه نظر یاره جي که دا کار به وشه، دا کار به وکړمه، نو هغه کار مې هم وشي بیا خدای باندې دروغ وویمه. نو موږ حقیقي بادشاه سره څومره دوکې کوو او اوس چې مجازي بادشاه سره دوکه. ایو ورته حضرت وي داسې کار وکړه چې زه به داسې کار وکړم چې نار سپي به پرې راپرېږدم، نار سپي، نو دی به ټوټې ټوټې کړي. نو یو بزرګ سپینې ګیرې والا یو بزرګ په دغه مجلس کې ناست و، نو هغه اواز وکړ وایي دی ټیک وایي، دی ټیک وایي. یو بل کس اواز وکړ وایي حضرت داسې کار به وکړو چې د ده نه به غوښې پرېږدو، غوښې به ترې پرې کوو، دی به راته ګوري. وایي هغه سپین ګیرې او هغه بابا وی دیم ټیک وایي. وی بادشاه حیران دی چې دا څه وایي. په 3 نمبر محمود غزنوي رحمت الله علیه یو غلام و ایاز یې نامه وه. د ایاز په سیرت باندې به تاسو ته بیا بیان کوم چې دا څوک و. وی ایاز ته وی ایازه څه دی خیال دی؟ وی حضرت وی زه فیصله وکړم. وی حضرت رحم ولا معامله ورسره وکړه.
ځکه چې د دې غریب په کور کې راشن نو که شپږ میاشتې ستا د خزانې نه راشن وړه تا ته وایم تا له الله څومره تر ابتدا نه تر اوسه پورې راشن دغه کړی دی الله تر اوسه پورې راشن تا له درکوي او بادشاهي درکړې ده چېرته حساب یې د سره کړی دی محمود غزنوي ته وایي نو د سره رحم والا معامله وکړه که ته بادشاه یې اله نو هغه سپینګیري بابا وایي دیم ټیک وایي حتی تر دې چې دا سپینګیري راغوښته چې ته څوک یې ته څوک یې چې ته دا خبرې کوې هغو ته حضرت ما ووي چې انسان تربیت او د انسان د ظلم دا د انسان تربیت ښکاره کوي د کوم انسان چې وي سپو ته یې ورپرېږده د ده پلار به مخکې بادشاه له سپي ساتل نو د ده سپو سره وخت شوی دی نو د خپل د تربیت موافق ظلم ښکاره کوي په دنیا کې نو د ده سپو سره زمانه شوې ده نو تاسو نه تپوس کوم که څوک ظلم کوي نو پته ولګېده د سپو سره زمانه شوې ده نمبر 2 او دا کوم انسان وي چې غوښې به ته پرې کړمه نو دا هغه انسان دی چې ده به بادشاه له غوښې پخولې او د څاروونه به یې غوښې کټ کولې نو د ده د غوښو سره وابستګي ده نو دی خپل تربیت ښکاره کړه د ظلم وایي دا ایاز څه وایي ایاز هم خپل تربیت ښکاره کړه وایي ایاز تا ته پته ده چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوسی دی سید دی او سید د کربلا په میدان کې خو خپل سر قطع کولی شي خو بدله نشي اغشتی سید چې په طایف کې ته وینې بهیږي د نیکه نه خو لیکن بدلې اغستو ته تیار نه دی نو دا د هغه نوسی دی چې د سره ظلم مو وشو د ظلم په مقابله کې د رحم ولا معامله کې دا د تربیت دی وای ایاز وی حضرت د سړي زما پرده واغسته زما سیدیت او زما نوسیتوب د محمد رسول الله ته نسب ښکاره کړ د زما پرده ښکاره کړه نن زه تا ته پرده ښکاره کوم وای قسم دی دا کم کس چې سپینګیري ته ویني وای دا حضرت خضر علیه السلام د ملاقات ورسره وکړه ټول سره سبحان الله د رحم ولا معامله د وکړه دنیا کې الله ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء په دنیا کې رحم ولا معامله وکړه په ځمکې والا باندې خفه شه نو اسمان والا به پتا باندې خفه شي الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ ژبه او لاسونه د مسلمان د ضرر نه وساتي زموږ کوم ملګري لا یو تناسي بیان تناسي هغه الله دې د دې دا ناسته په خپل دربار الهي کې قبول منظوره کړي الله دې د دې عوض په دنیا او آخرت درکړي څه قسم مشکلات دي الله دې مشکلات دفع کړي الله په وخت ځن کې دا کلمه په جبر او شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم